الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله دې مشت ستوري ایمان سلامت کی. الله رب العزت په انسان باندې د ډېرې احساناتو یو احسان دا هم وي چې الله رب العزت د چا په زندګۍ کې رمضان المبارک میاشت رولي او دای جمداوي او بالکل صحیح سالم وي چې په هغه کې د الله جل جلاله د پورا د هغه د رضا مطابق او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منشا مطابق نیک اعمال وکي او الله جل جلاله باندې خپل ګناهونه معاف کړي د جنت ولا جوړ شي. نو دا د الله جل جلاله د احساناتونه په انسان باندې لوی ډېر غټ احسان وي. الله رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کې د رمضان المبارک فرضیت بیان کوي. اللہ پاک فرمائی یا ایها الذین آمنوا. اللہ جل جلالہ د رجے حکم چې کله بینوي نو د هغې شروعات یې د داسې الفاظ نه شروع کړه ده چې داغه د میژ خپل په پښتو کې زبان کې چې داسې وایو چې د محبت ولا الفاظ استعمال کړي دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کس پوښتنه وکړه چې موته نصیحت وکا. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله د قرآن مجید تلاوت کوي او په قرآن مجید کې یا ایها الذین آمنوا لفظ روشي په دغه ټیم کې د دینه بعد چې کوم آیت الله پاک بیان کوي هغه ته ډېر په غور سره او ډېر په توجه سره سوچ کوا ځکه چې فإنه خیر یؤمر به د دینه بعد بو یا داسې حکم وي چې الله جل جلاله بو هغه بیان کوي د امت ته پورا او شر ینهى عنه یا بو د نقصان ولا شای وي چې الله جل جلاله بو خپل امت ته هغه نه منی کوي. نو دا یا ایها الذین آمنوا الفاظ چې الله پاک پکې فرمایي چې ای د ایمان والے خلکو ډېر د محبت ولا الفاظ دي. نغرنګه علامہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه یو کتاب دا خطبات فقیر هغه خپل کتاب کې لیکلی چې يهوديون ته الله جل جلاله صرف یوزلی براه راست خطاب کړو. په دغه یوزلی براه راست خطاب باندې هغه دمره خوشل شوی وو چې په سوره مائده کې الله پاک د هغه ولا کیفیت بیانوي چې نحنو ابناء الله واحباؤه. يهوديون ته چې الله پاک یوزلی براه راست خطاب وکړ نو هغه ویل چې الله پاک دې مش سره دمره محبت کوي گویا چې نعوذ بالله مش دې الله پاک بچیو. یعنی هغه په دغه یوزل براه راست خطاب باندې دمره خوشول شوی وو چې هغه د الله پاک خپل زنونه هغه بچی وشول. میجا امت ته الله جل جلاله دغه د محبت ولا الفاظ یا ایها الذین آمنوا په قرآن کې براه راست تقریبا 88 مرتبه ذکر کړی دي. نو گویا چې الله جل جلاله د خپل امت سره ډېر انتهایی محبت کوي. د رمضان المبارک رجی فرضیت شروعات د آیت
الله پاک د محبت الفاظ سره وکړ چې یا ایها الذین آمنو اے دی ایمان والے خلک. هغه نه پس ته الله جل جلاله د خپل امت سره محبت دمره ډیر دا چې په آیت کې ها انتهایی د عزت او د شفقت ولا معاملہ کوي. الله جل جلاله فرمایي کتب علیکم الصیام، تو سے باندې رژې فرض کړلې شوې دي. لکه څنګه میږه په خپل پښتو زبان کې د چا عزت کوو به هغې ته داسې نه یو چې حکم مې ته وکړو چې ته دا چار وکړه، بلکې هغې ته په عزت الفاظ سره یایو چې ته دا چار وکړه. مینې مثال کې طور پر میش هغې ته داسې یایو چې که دا چار وشي نو بیا به څرنګه وي. مقصد مو دا وي چې ته به دغه چار کوې، خو د عزت الفاظ د وجنا هغې ته میږه حکم نه کوو. دغه رنګې الله جل جلاله د خپل امت سره دمره محبت کوي او دمره د شفقت معامله کوي چې الله پاک امت ته حکم نه کوي چې تو سے باندې مې روژې فرض کړلې تو سے به نه سوئ، بلکې الله پاک فرمایي کتب علیکم الصیام، تو سے باندې روژې فرض کړلې شوې دي. او بیا د شفقت معاملې ته کسا الله پاک فرمایي چې دغه حکم صرف په تو سے باندې نه ده، تو سے نه مخکې چې څومره خلق دی دنیا ترغلي دي، څومره انبیاء کرامو د هغې امتونه کما کتب علی الذین من قبلکم، په هغې ټولې امتونې باندې مې روژه فرض کړې وه، هغې روژه لرلې دو. نو لکه څرنګې په هغې باندې روژه فرض وه دغسې په توسې باندې ها روژه زه فرض کوه. او الله جل جلاله بیا فرمایي چې کله توسې باندې دغه مو روژه فرض کړه دغه روژې فایده بیانوي لعلکم تتقون. دې دې پوره مې دغه روژه در باندې فرض کړله چې توسې دغه روژې په وجه باندې بو تقواداري جوړ شوی. نو چې کله انسان تقوادار او پرهیزګار جوړ شي نو هغه د ګناهونو نه ځان بچ کوي، نیک اعمال طرف ته ډیر کوشش کوي. او دا ظاهره خبره ده چې کوم انسان په دنیا کې د ګناه نه ځان باج کی او نیک عمل ډیر وکي نو د هغې لازمه نتیجه هغه بیا جنت. نو گویا چې امتحان کې په دغه دنیا کې به دغه انسان هغه کامیاب شه. او بیا الله پاک فرمایي ایاما معدودات، دغه روژې چند روژې دي، لشکې غوندې روژې دي چې هغه تقریبا 29 یا 30 دن رمضان المبارک ده. نو الله جل جلاله ډېر په شفقت سره ډېر په نرمۍ سره خپل امت ته خطاب کړه چې توسې باندې به د رمضان المبارک روژې هغه فرض کړي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بنی الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد هغه په 5 شیانو باندې ده. لکه څرنګې یو بلډینګ هغه په 5 مټې باندې ویلوړ وي، هر یوه مټه هغه په هغې بلډینګ کې اهمه وي. که چېرته د هغې بلډینګ نه یوه مټه وبوسې به دغه بلډینګ ته څوک پوره او کمپلیټ نه یي بلکې ناقص بلډینګ ورته یي. دغه رنګې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اسلام بنیاد هغه 5 شیونه دي. نمبر 1 شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. په ټولې نه اول د دې خبره اقرار کول، گواهی ورکول چې د الله جل جلاله نه ما سوا د عبادت لایق څوک نشته ده. او دغه رنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله پیغمبر ده او رسول ده. دویم نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و اقام الصلاۃ، د اسلام دویم رکن او اهم رکن هغه المنځ قایمول دي. او دریم نمبر کې و ایتاء الزکات، چې کله سړی مالدار وي صاحب نصاب شي د خپل مال زکات ادا کوي، دا د اسلام دریم بنیادی رکن ده. او څلورم نمبر کې وتحج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې کله انسان مالدار وي صاحب نصاب شي هغه به حج د بیت الله شریف کوي. او 5م نمبر کې د اسلام بنیاد د اسلام رکن وتصوم رمضان، هغه د رمضان المبارک 1 مہینہ روزه لرل دي. دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیم انسان چې هغه روزه ولري او د ایمان په حالت کې ایمان نیوي د الله جل جلاله باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او واحتسابا دغه روزه د ریا د پر نه ویني ولې
بلکې دغه روژه باندې امید د الله جل جلاله نه د ثواب وي. غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک د ورځ چې کومه زندګي تېره کړې وي هغې ټول صغیره ګناهونه یعنی وړوکي ګناهونه الله پاک ټول په دغه روژې واجب ته معاف کړي. ځکه د کبیره ګناهونو د پوره توبه شرط و چې انسان توبه وکړي بیا الله پاک ورته کبیره ګناهونه معاف کړي. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان المبارک فضیلت بیانوي. اذا دخل رمضان، چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي، فتحت ابواب الجنه، الله جل جلاله د جنت ټولې دروازې هغه کلاو کړي. وغلقت ابواب النار، او د جهنم ټولې دروازې الله جل جلاله بند کړي. وسلسلة الشیاطین، او الله جل جلاله شیطانون هغه ټول قید کړي چې د مو امت رمضان روژې هغه خروپې نه کړي. لکه څرنګه میجا د رمضان المبارک خیال ظاهرا کوو، دغه رنګ د رمضان المبارک خیال باطنا وکړو، بیا دغه روژه واقعي د انسان په زړه باندې اثر کوي. لکه مثال کې طور پر یو کس هغه د دکان نه یوه انډه روخلي او بیا دغه انډه ظاهرا پټخه خو یې ټیک وي، خو چې کله یې موته کې هغه یې نه نقصو وي مکمله، نو دا یې دغه انډې نه فایده نشي واخیستی. دغه رنګې د رمضان المبارک میاشتو چې که چېرته څوک ظاهرا روژه خو لري چې خوله یې بنده کړې وي د خوروک نه او د اوبې څښلې نه، او باطنا روژه یعنی وی سره ګناه کوي، دغه رنګې روحاني قوتونه هغه نوې سره مضبوطوي، نیک اعمال نوې سره کوي، دغه رنګې په ګناه کې خپل لکه څرنګه د رمضان نه مخکې مصروف و اوس هم مصروف وي، نو دغه رضا د ده ظاهرا خو اگر چې شته ده په خولې باندې خوروک شوک نه کوي، خو باطنا د روژې چې کوم درجات دي د هغې چې کوم طاقت انسان ته میلویږي نو هغه به دغه انسان ته نه حاصلیږي. نو دې وجې نه سړی کوشش کوي چې د رمضان المبارک میاشت روژې لکه څرنګې میچه ظاهرا چې کوم حلال شیونه دي الله پاک میشته حلال پیدا کړي دي چې خوروک شوک اجازات وي د رمضان المبارک نه ما سوا، د رمضان کې میشه د الله جل جلاله حکم په وجه باندې حلال شیونه ټول پرېږدو، هغه حرام شیونه چې هغه زیاړې دي یا د بل چا سره غیبات ته د بل انسان یا دغه رنګې نوره چې څومره ګناهونه دي هغه ټول کمپیوټر سره کوو، هغه چې د پیله نه حرام دي، نو بیا رمضان المبارک روژه میشته فایده نه ورکوي. نو دې وجې نه به سړی کوشش کوي چې رمضان المبارک ظاهرا روژې سره سره باطنا خپل روح هغه په اعمال سره مزین کړي، شوشتا کړي، د ګناهونو نه یې باج کړي. رمضان المبارک دومره عظیمه میاشتو علامه عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه خپل کتاب نزهة المجالس کې واقعه لیکلې چې وا محله وه په هغې کې مسلمان استدل، او په دې محلې کې یو مجوسی وه چې هغه د اور عبادت کوي، آتش پرست چې کوم وي. نو دغه چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شوله د مجوسی خپل بچیر جامع کړ او ورته ویې فرمیل چې د مسلمانانو د عبادت والا رمضان المبارک میاشت شروع کیږي چې هغه د سبینۍ نه ونسه ټوله ریز د مشومه پورې خوروک نه کوي، نو تاسې به داسې کوشش کوئ چې د مسلمان په مخ کې به بالکل خوروک نه کوئ. دغه مجوسی چې کله خپل بچوی ته وویل خبر یې کړ چې مسلمانانو رجاد او تاسې به خوروک د هغې په مخ کې نه کوئ، نو د دغې یو بچی و هغې د مسلمانانو په مخ کې خوروک وکړ. کله چې کور ته راغل دغه مجوسی چې آتش پرست و مسلمان نه و، هغې په دې خبره باندې چې تو د مسلمانانو په مخ کې خوروک ویلې کړه ده خپل بچی یې سپک کړ او ویې ویل. کتاب لیکلی چې کله دغه مجوسی مړ شال بعد کې چا په خوب کې ولیداله او دا یې په جنت کې ګرځېدل، او هغه حیران شل، پوښتنه یې نه وکړه چې ای مجوسی تو خو ایمان نه و او د کوم انسان چې ایمان نه وي هغه جنت ته کله نشي داخلېدلی، نو ته څرنګه په جنت کې ګرځې؟ نو دغه مجوسی په جواب کې ته فرمایي چې مو واقعي ایمان نه و، زه آتش پرست وم،
خو یوارې د رمضان المبارک میاشت چې شروع کېدله مو خپل بچوی ته تنبیه کړو چې تاسو به د مسلمانانو مخکې خوراک نه کوئ، د هغې روژاوي هغې به اوسې خوراک ته زړه وغیره ویوشي. نو په هغې وجه باندې مو یو بچي داسې څه غلطي کړې وه، په هغې غلطۍ باندې مو خپل بچای وویل او سپک کړه مې وه. د رمضان احترام په وجه باندې الله جل جلاله مو ته ایمان ها نصیب کړ او ټول ګناهونه مې معاف کړ، الله پاک جنت ته داخل کړ. نو چې کله یو انسان د رمضان المبارک صرف احترام کوي، په احترام باندې الله جل جلاله دمره درجات ورکوي چې ایمان مې ته نصیب کوي او ټول ګناهونه یې معاف کوي، جنت ته داخلوي. بیا مسلمان چې هغه رمضان المبارک د ایمان په حالت کې روژه لري او ظاهرا او باطنا د خپل روژې خیال ساتي، نو دغه انسان ته به الله جل جلاله به څومره بدله ورکوي. په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي، حدیث قدسی ده، الصوم لی وانا اجزی به، روژه دا د امود پوره دو دې بدلابو الله پاک فرمایي چې زه په خپل باندې ورکوم. امیجه شریعت کې چې څومره نیک اعمال دي الله جل جلاله د هغې بیان کړه، نو ځون طرف ته نسبت نه ده کړه، صرف رمضان داسې عبادت ته چې الله جل جلاله ځون ته نسبت کړه چې دا رمضان د مودې پوره دو دې بدلا زه په خپله ورکوم. کتابونه د هغې وجه لیکي چې شاید چې دا وجه دو چې نور چې څومره اعمال دي په هغې کې د ریا احتمال موجود ده. مثال کے طور پر زه چې په لمونځه باندې درېږم نو خپل الموز د دې وجه باندې ستر کا چې مو پسې چې ورستې صف کې څوک ویلوړ دي نو هغه وایي چې دا خو ډېر الموز ګزار ده، یا زه جهاد ته څه نو په دې وجه باندې څه چې مو ته به بعد کې خلک یې چې دا خو مجاهد ده، یا که زه زکات د خلک په مخ کې ادا کوم په زړه کې مې دغه ریار سي چې مو ته به خلک یې چې ډېر نیک بنده ده او سخي د زکات ورکوي. نو په ټولو اعمالو کې د ریا احتمالات موجود دي. رمضان داسې عبادت ته چې په دې کې د ریا احتمال بالکل نشته ده، ځکه چې یو انسان چې د سبینۍ نه روژه ونیسي تر د ماښامه پورې د الله جل جلاله حکم پوره کوي، دا په دې ټیم کې د سبینۍ او دا څه کوي د مشپشین د مازدیګر او د ماښام، نو په دې ټولې کې خولې ته اوبه اوچوي، خدای په مرۍ باندې تروي نه بیا یې واپس راکوړي. نو که مثال کې طور پر دغه رمضان روژه انسان د ریا د پوره سوتله، نو بیا خو په چار چې په پټه باندې اوبه چای شلې خولې ته اوبه یوسي بیا یې واپس ارزو کوي، نو پته ولګېده چې رمضان المبارک میاشت دغه عبادت دا د اخلاص ولا عبادت ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې څوک روژه ولري هغې ته به زه د روژې ولا بدلا په خپله باندې ورکوم. نو دی وجه نه سړی کوشش کوي چې رمضان المبارک میاشت د میش په زندګۍ کې روغله او میشه جمدیو او د وجود نه بالکل صحیح سلیم او تندرست یو، نو دا د الله پاک په میشه باندې ډېر غاټ او لوی احسان ده. ځکه رمضان المبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه داسې میاشتو په دې کې چې څوک نفل الموس کوي الله پاک د هغې ثواب فرض درجې ته رسوي، او څوک چې فرض الموس کوي د هغې ثواب الله جل جلاله 70 ګونه ورته زیاتوي. نو دا په انسان باندې د الله جل جلاله کرم ده. او دغه رنګ انسان چې سوچ وکړي په دغې جماعت کې نن چې میش کې جمعې لمونځ ده، تقریبا میش چې جمعې لمونځ اسټارټ کړی وه 13 ځلې رمضان المبارک کې میشه پیله جمعه وه، نو 1 سال چې میشه دلته د جمعې لمونځ پوره شه، نو داسې ډېر خلک په وي چې 13 ځلې میش چې جمعه اسټارټ کوله هغه میش سره په دې مسجد کې موجود وو او نن بر سره نه وي. مطلب دنیا کې زندگی چې کومه فانی دو هغې هېڅ پاته نشته چې انسان به کله د دنیا نسی، او ډېر به داسې خلک وي چې 13 ځلې رمضان المبارک کې به دغه اراده کړې وي چې دغه رمضان المبارک د مونه 13 سال مو پکې نیک اعمال نه وکړ، آینده رمضان المبارک چې روشي زه به پکې ډېر نیک اعمال کوم، خو الله جل جلاله د هغې په زندګۍ کې رمضان المبارک میاشت نصیب نه کړي. نو دې وجې نه سړی شکر ادا کوي او کوشش کوي د خپل زندګۍ د اخر رمضان وشمېرئ چې شاید چې دوباره د مو په زندګۍ کې رمضان المبارک میاشت نه روشي، نو زه به په دې کې رمضان کې نیک اعمال ډېر کوم او د ګناهونو نه به مکمل اجتناب کوم
او د الله جل جلاله باندې خپل تیر شوی زندگی چې په ګناه کې به تیر دو هغه به ټول په الله پاک باندې معاف کو. الله جل جلاله د وکي چې بیا بکی رمضان ټول په خیر او عافیت سره تیر کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.